بدلیل افتر علی الله کذبا ام به جنه. وړاندې نه مولانا موقف او مسلک ته امام جاحظ تیر شوی. امام جاحظ وی صدق الخبر دی ته وی چې مطابقت ته حکم دی د واقعات سره د اعتقاد د مطابقت نه، او کذب الخبر هغه عبارت ته د عدم مطابقت ته حکم د واقعات سره د اعتقاد د عدم مطابقت نه، سره د اعتقاد د عدم مطابقت نه. مثلا زوما چې زید قائم او دا د واقعات سره مطابق وي او زه اعتقادم د مطابقت کوم دا صدق دی، او که زید قائم هغه په خارج کې ولاړ نه نو حکم مطابق د واقعات سره نه دی، زه اعتقادم د عدم مطابقت کوم نو دا به کیږي. نو یو صورت ته صدق دی، یو صورت ته کذب دی، څلور صورتونه نه د صدق دی او نه د چاري د کذب دی. اوس د دلیل ذکر کې به دلیل یعنی مستدلن بدلیل، مستدلن بدلیل د استدلال کې په یو دلیل سره. هغه دلیل دار رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د آیات شریف نازل شو اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید، کله چې تاسو ټوټه ټوټه شي په کامل ټوټه ټوټه کېدل سره یعنی ذره ذره شي تاسو، نو انکم لفی خلق جدید، تاسو په نوې پیدایش سره واري بیا سکیږئ را په صیبه بیا به ژوندي کېږئ. ستاسو د هډوکي او غوښې هر څه که خاورې خاورې شي نو دا خاوره نه به بیا دغه څیزونه جوړېږي او تاسو به بیا رسته یو شکل به ترېنه جوړ شي او ډانچه به ترېنه جوړه شي. انکم لفی خلق، نو دې کافرانو د دې په مقابل کې داسې ووایي، دې کافرانو د دې مقابل کې داسې ووایي چې افترا علی الله کذبا ام به جنه، افترا علی الله کذبا ام به جنه، د پیغمبر په الله تعالی باندې دروغ تړلې دي. ام به جنه یا د خبرې کوي د پیریانیانو، د پیریانۍ خبرې کوي، پیریانۍ داسې خبرې کوي. پوه شوې؟ نو ګوره د استدلال د ګوره دی وایي چې افتر علی الله کذبا، د په الله تعالی باندې دروغ تړلي. ام به جنه، ام به جنه یا د خبرې د پیریانیانو دي، د چا دي؟ نو د ام به جنه د اخبار ورکوي د حال الجنه، د اخبار ورکوي د حال نو د ام به جنه کذبم نه دی صدقم نه دی، دا کذبم نه دی او سم نه دی صدقم نه دی، کذب ولې نه دی؟ ځکه دا د کذب قسیم ذکر شوی دی او ضد ذکر شوی دی. کذبا ام به جنه، کذبا ام به جنه، نو د ام به جنه د کذبن څه ذکر شوی دی؟ قسیم. نو د ام به جنه دروغم نه دی او دا صدقم نه دی، کذبم نه دی او دا سم نه دی صدق. ولې صدق نه دی؟ صدق ځکه نه دی که نه چې دی کافرانو اعتقاد د صدق نه دی کړی، دی اعتقاد د چا نه دی کړی؟ نو چې اعتقاد د صدق نه دی نو دلته اراده د صدقم نشي کېدلی، اراده د چا نشي کېدلی؟ دی اعتقاد د صدق نه دی کړی نو په دې ځای کې اراده د چام نشي کېدلی د صدق. نو د ام به جنه نه کذب دی او نه صدق دی. کذب ولې نه دی؟ قسیم ذکر دی او صدق ول نه دی. ولې؟ ځکه چې دی اعتقاد د صدق د پیغمبر نه دی کړی، دا به صدق څنګه شي؟ دی اعتقاد د صدق نه دی کړی نو د عدم صدق دلیل شو، د عدم اعتقاد دلیل شو د عدم اراده د صدق، د عدم چې دلته کې اراده د صدق نشته. پوه شو؟ ښه، نو یو داسې صورت یې درته وښو چې هغه نه صدق او نه څه شی دی کذب. سوال وایه تا خو یو صورت وښو که نه، ته خو رسو صورو قایله وې، څلور واسطه وه چې نه صدق او نه څه وایه زه صرف دا ستا حصر ختمول غواړم، زه صرف څه شی ختمول غواړم؟ دا ستا حصر دا ختمول غواړم، زه صرف حصر ختمول غواړم چې انحصار د خبر په صدق او په کذب کې نشته. یوه واسطه مې چې راته وښودله، یوه واسطه، نو انحصار کم سے کم څه شی شو؟ باطل شو. بس نور زه تکمیل د صورو نه کوم، د واسطې چې کوم صور دي د هغې تکمیل مې مقصود نه دی، زما صرف دا خبره مقصود او مطلوب ده چې زه دا
انحصار د خبر په صدق او په کذب کې څه کما باطل کړ ونه شو پوه شو ته نه ګورې سبق نو لګ لګ ګورې کنه زما د پنځمه درجه کې دا بدقسمتي ده چې ما ته په اول صف کې څوک کینی نو هغه یو ریګولر نه وي لکه نورو کلاسونو کې داسې نه وي چې ما ته کم کس اول کینی نو هغه د کال د اخره پورې هغه کس ناستي وي یو کتاب هم ګوري نو مقصد دا دی چې تاسو کتاب ډېر نه ګورئ که نه ذهانت خوشتی ولې چې کتاب نه ګورئ نو بیا خو به ذهانت به روی کار نه شي راتللی که نه نو بالخصوص چې کوم دا دریو تختو والا دي دا خو بلکل چې ډنډه ناست یې هسې لکه بوډیګانو په شانې نه چې بس هسې انګا بنګا ځکه چې سړي باندې ډېر لوی اثر غورځوي بد اثر غورځوي سړي باندې حوصله ختمه شي د سړي که نه نو دی وجه نه تاسو لږ ځان لګورئ نو انشاءالله ذهن خدای شته صلاحیت درکې شته یو سړي کې صلاحیت نه وي که نه نو هغه بیا خیر دی که ګوري او که نه ګوري فایده نه کوي تاسو کې خو شکر دی صلاحیت شته خو چې کتاب خو ګورئ ما داسې وویل چې جاحظ وایي چې یو صورت د صدق دی او بل صورت د چا دی او څلور صورتونه داسې دي چې هلته نه نو معترض وایي دلته خو تا یوه واسطه وخوه چې صدق دی او نه څه دی خو درې خو نور مثالونه هم ذکر کوله وایه زه تکمیل د واسطې نه کومه چې څلور ذکر کوم خو صرف دومره خبره ثابتوم چې خبر منحصر په صدق او په کذب کې نه دی بس یو واسطه مې درته وخوه پوه شوې بدلیل نو دا خو د دلیل د ځان دپاره ووې خو د دې دلیل نه به جواب وشي ورد سره ښه په صفحه نمبر 43 باندې ورد سره به د هغې نه څه وشي حاصل اداره ما ته ګوره وایه نه دا خو ته خطا شئ د کافرانو داسې ویلي ای پیغمبره ته چې دا خبرې کوي چې کله تاسو مړه شئ او ټوټې ټوټې شئ بیا به سرې نو پیدا کېږئ نو وایي دا خبرې افترا علی الله کذبه دا تا دروغ تړلی دي یعنی عمدن دروغ وای هم به جنه یا په دې پیغمبر خبر ورکوي د حال الجنه څه مطلب یعنی بې قصده دروغ وای یا سره د قصد دروغ وای او یا بې قصده دروغ وای نو د ام به جنه د کذب مطلقا ضد دی که د هغه د قصدي دروغو ضد دی قصدي نو ام به جنه صدق سو کذب شو کذب خو کذب په څو قسمه دی یو عن عمدي یو لا عن عمدي نو ام به کذبا کې افترا کې اشاره شوه کذب عن عمد او ام به جنه کې اشاره شوه کذب لا عن عمد لا عن عمد یعنی د قصد نه وای خو دروغ کم سے کم وای نو دا راته ووایه چې دا واسطه شوه که په دروغو کې داخل شو دا دی د دروغو کې داخل شو نو هغه سوال ختم شو هغه دلیل ختم شو مخکې ویلی شي چې هم دي جنت صدق دی که کذب دی که ته وایې کذب دی نو ضد ولې ذکر دی او که ته وایې صدق دی نو دې اعتقاد نه دی کړی نو اراده د صدق هم نشي کېدلی نو جواب وشو چې دا څه شی دی کذب خو کذب په څو قسمه دی یو عمدي هغې ته افترا وایي ایو لا عن عمد یغی تنبیهی نو دا کذب شو واسطه ثابته نشو بدلیل افترا دا افترا نه دی دا په اصل کې افترا دی دا په اصل کې څه شی دی یعنی دلته کې دوه حمزهګانې دي یو د استفهامیه او دا دویمه د وصل دپاره ده دا دویمه د چا دپاره ده بیا هغه دویمه کټ شوه ځکه د اولې نه ورباندې استغنا راتلی شي افتر على الله كذبا ام به جنة لأن الكفار ذك كافران حسروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دي حسر کړو د اخبار د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې رسول کریم یو حشر بکیږي نشر بکیږي علامه پاغه معنی چې دلالت کوي دا قول الله تعالی چې ذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید کله چې تاسو ټوټه شي په کامل ټوټه کېدل سره حبا ام منصوره شي استاد د اعضاء او استاد د لحوم او استاد د شحوم او اعضاء یا د نور اعضاء او د غرنګ اړو کې دا ټول چې کله د خاورو کې مکس شي یا وبو سره لاوشي او یا نو دا به بیا چرته واپ د کېږي وي دا به څنګه کېږي چې دینه بروغ موټ بیا انسان جوړ شي دی پیغمبر چې دا خبرې کوي
نو دا په دوو چیزونو کې بند دي فل افتراء یا خدای افتراء کوي یعنی دروغ وای اول اخبار حال الجنه یا اخبار د حالت د چا کوي د پیریانیانو على سبيل منع الخلو په طریقې د مانعه الخلو په طریقې د او کنه غلطی لیکل او کنه کتلو کې دا تکاری کنه تاسو کله لیکل کورځ پیدا ما چې دې باغ ټکی لیکي چې اوس پلان دی راځي على سبيل منع الخلو په طریقې د مانعه الخلو سره نو ذکر دا خبره دې مقام کې چې دا قضیه نه ده دا یو شرطیه او بل یو قضیه حملیه او بل قضیه شرطیه یو قضیه سي حملیه او بل قضیه سي شرطیه قضیه حملیه دي ته وی کنه چې په دې منځ کې کوم نسبت دا نسبت سراوچت کې کنه طرفین مفردین پاتې کیږي دي ته قضیه حملیه او تاسو سمای په لږ مناسبت سره باور یو ځای تک قضیه په څو قسمه یو حملیه او بل کومه قضیه شرطیه قضیه حملیه دي ته وی چې منځ کې نسبت دي ته نسکه نو طرفین ثبات کیږي مفردین لکه زید قائم منځ کې نسبت دې راوچت کې او طرفین ثبات شي مفردین ایوی قضیه شرطیه دي ته وی چې په منځ کې کوم نسبت یا نسبت ته نسکه راوچت کې نو طرفین ثبات کیږي جمله پوښي لکه لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود منځ کې نسبت اوچت کا یو ځکه الشمس طالعه په پاتې کیږي او بل ځکه فالنهار موجود پاتې کیږي دي ته وی قضیه شرطیه بیا قضیه شرطیه په دوه قسمه را یو ته وی متصله بل ته وی منفصله قضیه شرطیه متصله دي ته وی چې الته حکم بالاتصال شي لکه لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود کچا الشمس طالعه نو نهار بسيط دي ته وی شرطیه متصله یو شرطیه منفصله شرطیه منفصله دي ته وی چې الته حکم بالانفصال شي بیا شرطیه منفصله په درې قسمه ده یو منفصله حقیقیه منفصله مانعه الجمع او منفصله مانعه الخلو شرطیه منفصله حقیقیه دي ته وی کنه چې نه دواړه جمع کېدلی شي او نه دواړه نه خالی کېدلی شي لکه العدد اما زوج و اما فرد یا عدد بیا زوج یا به فرد دواړه کېدی نشي چې دي زوج شي او دي فرد شي خو خالی کېدل هم نشي چې عدد دی او نه دي زوج او نه دي فرد دي ته وی قضیه شرطیه منفصله ما حقیقیه دویمه قضیه شرطیه منفصله مانعه الجمع هغه دي ته وی چې جمع منع او خلو روای مانعه الجمع جمع منع جمع ناروای او خلوی شي لکه زم هذا الشيء اما شجر و اما حجر دا شی به یا شجری او یا به شي حجری دا شی به یا شجری او یا به حجری نو د دې جمع نارواره چې د شجر شي د حجر شي خو د دې خلو رواره چې نه د شجر نه د حجر مولانا دي دا نه شجر دی او نه سره حجر یاري کتابي نه د شجر او نه د سي نو دې ته وی قضیه شرطیه منفصله مانعه یوی قضیه شرطیه منفصله مانعه الخلو هغه دې ته وی چې خلوه منع او جمع شي راوای خالیواله منع لکه زید بیا په بحر کې او یا به غرق نه زید بیا په چا کې په بحر کې او یا به غرق نه زید اما فی الغرق اقذ تشکو کم زید د لانجی کنه دا مثال وس په کتابونو کې شته دی وړو کتابونو کې سړی باندې خبرت راوړي دلته مې پر لری مناسبت سره دي تر علامه کنه زید بیا په بحر کې او یا به غرق نه دې ته وی قضیه شرطیه منفصله مانعه الخلوه نو دا وست دې خلوه معنا ده ځکه دا به ال خالقیږي چې زید په دریاب کې نشي او غرق شي او بو کې نشي او تشي دا خو معنا ده نو خلوه معنا ده ځکه زید بیا په بحر کې نو د دې خالیواله بکله راځي چې په بحر کې نه ایا به غرق نه د دې خالیواله بکله راځي چې غرق شي چې زید په بحر کې نه او غرق شي دریاب کې نه او غرق شي او بو کې نه او غرق شي نو دای خالیواله ده دا سره خدا معنا ده په وچه سو غرقيږي جمع روا ده دا مانعه الجمع نه ده
چې زید دې په دریاب کې ومي او غرق دې نه لامبو دي وای کنه یا دې کشتۍ کې ناستي کنه نو هلته کې به او څه شی به غرق ما نه خو خالی والی څه شی دی دا مسله وشوه. اوس راشه دلته دې کافرانو وی نه دیجه پورې خبره ختمه شوه. یو قدم یو ګام بلم واخله و یو مانعة الخلوه هغه چې اوس منګه ووي چې ما خلوه منی او جمع سي جائز ادا د منفصلی یو قسم دی خو کم قسم دی قسمی ثالث او کله کله اطلاق د مانعة الخلوه هغه په منفصلی حقیقیم کیږي کله کله اطلاق په چام کیږي په منفصلی هغه ته مانعة الخلوه وي کله کله عام اطلاق کیږي د مانعة الخلوه کله اطلاق خاص اطلاقي اته کوم اسمع از کدی ته وي مانعة الخلوه او کله د مانعة الخلوه دا خاص شی باندې نه حملېږي دا منفصله حقیقیه په یوې معنا باندې حملېږي یعنی د مانعة الخلوه نه خلق هغه معنا اخلي کم چې خلق د منفصله حقیقیین اخلي کله په دغه حملېږي لکه دلته لکه څنګه یو سوال مې ختم که حدیث سره موږ څه ختم کړ یو سوال هغه سوال دا ختم شو چې دا کافران پیغمبر ته وایي اے پیغمبر ته چې دا خبرې کوي چې دا ټول خلق به یواره ټوټي ټوټي شي او بیا به سره نو پیدا کیږي نو بیا به پیدا کیږي دغه اجزا منحلون او پیدا کیږي نو اے پیغمبر دا خبرې دي چې کړلې دا دروغ دي افترا کوي یا اخبار د حال الجنه کوي یعنی ستاسو خبرې دي دواړو کې څه شی دي بندي په طریقې د مانعة الخلوه په طریقې د مانعة یعنی د دې دواړو نه خالی کېدې نشي د دې دواړو نه نو دا مانعة الخلوه ده د دې دواړو خبرو نه خالی کېدل نشي یا خو دروغجنې افترا کوي العاذ بالله یا اخبار د حال الجنه دا کار کې پیریانه خبرې کوي انګا بنګا پیریانه خبرې کوي دې دواړو کې اخبار د حال الجنه یاد څه کوي نو په دې دواړو کې دا خبره بندره په طریقې د مانعة الخلوه په طریقې د مانعة یعنی دا مانعة ولی په دې معترض اعتراض کوي چې دا خو مانعة الجمع ده کنه دواړه خو جمع کېدې نشي کنه څنګه چې خلوه معنا ده چې افتراء اخبار د حال الجنه دینه خالی کېدل نشي نو د دا خو مانعة الجمع ده کنه نو ته مانعة الخلوه سلاوي نو دوړان دینه ما عرض ک چې د مانعة الخلوه کله کله اطلاق ته منفصله حقيقيه باندې هما کیږي سوال بیا منفصله حقيقيه ویلې وکنه دا مانعة الخلوه ته وایي دای ولی ویلا و دا ځکه ویل چې دلته کې مقصد د مانعة الخلوه ده د کافرانو مقصد د مانعة الخلوه را چې دې دواړو خبرونه ستا خبره خالی کېدلې نشي دا پکې مقصد دی دا پکې څه شی مقصد د مانعة الخلوه ده نو د دې وجه منفصله حقيقيه ونه ویل کنه دا قضيه منفصله سره حقيقيه ده دا د سیده لك العدد اما زوج و اما افترا على الله كذبا ام به جن العدد اما زوج و اما فرد د دې پرانګي ده لیکن دلته کې د مانعة الخلوه تذکرہ وکړه د مانعة الجمع تذکرہ اونکړه ما جواب خو کنه چې د مانعة الخلوه سو اطلاق دي یو هغه اطلاق لري یو اطلاق بچا باندې کیږي بیا سوال دا وارد شو چې بیا په کاردار خو صحیح کړی وای دا ذکر کړی وای کنه نو دې سوال نو جواب شو چې مقصود دلته کې څه شی دی مانعة نه چې دا کافران دا خبرې کوي چې اے پیغمبر ته چې دا وای نو خو یا درو افترا کوي په الله تعالی باندې او یا افترا کوي او یا در پیریانو خبرې کوي اخبار حال الجنه کوي ولا شک شک نشته چې ان المراد مراد بالثاني یا په دویم سره یعنی اخبار حال الجنه چا به چې الثاني نو مراد ام به جننی نو مطلب دا دی چې شک نشته چې ان المراد مراد بالثاني په دې ام به جننه بیا معترض اعتراض کې چې ام به جننه خو استفهام دی هغه خو اسم نه موصوف کیږي په څه د قبطیا سره هغه استفهام دی خو اسم نه موصوف کیږي 50 سره نو ته څنګه و چې ام به جننه کذب نه دی خود نه دی نو هغه استفهام دی نو دی وینا مراد په ثاني سره ام به جننه نه دا اخبار حال الجنه اخبار حال ام به جننه کې چې تمشي ته شعر اشاره اخبار حال الجنه لا قوله ام به جننه
علامات سبق الى بعض الاوهام بعض اوهام ته چې سبقت کړل بعض اوهام ته دي غیر الكذب دا کذب نه دي لانه قسيمه ځکه د عمه جنه دا قسیم دي اي لان الثاني قسيم الكذب دا ثاني قسیم د چاره ځکه معنا دار چې اكذب دروغ ویلي ام اخبر حال الجنه یا اخبار ورکړل حال الجنه د حال چا او قسيم الشيء يجب ان يكون غيره قسيم د شی شي نه سي غیر قسیم د شی د شي نه سي دا مسله ختمه شو د عنده جنه کذب دی کنه دی دا کذب نه سوچ نه کوي دا اوس مې وې کنه چې دا نه دی کنه غیر الکذب دا کذب نو چې کذب نشو نو چاوي چې صدق وي نو دی و غیر الصدق صدق هم نه دی و غیر الصدق سم نه دی ولی لانهم لم يعتقدوه لانه لما دا زه حل کو خود دې زه د حل نه مخکې دا خبره ذهن کې کېده ها چې یو عدم اعتقادي یو اعتقاد د عدمي یو سي عدم اعتقادي یو عدم اعتقادي یو اعتقاد د عدمي یو عدمي سي او یو اعتقاد د عدمي د دې دواړو منځ کې فرق دی د عدم اعتقاد سره اعتقاد راتلی شي او د اعتقاد د عدم سره بالکل راتلل د اعتقاد ناممکنی راتلل د اعتقاد څه شي لکه یو عدم علمي په وجود د زید یو عدم علمي په وجود د زید عدم علم او یو علمي په عدم د وجود د زید یو علمي په عدم د وجود د چا یو عدم علمي او یو علم بالعدمي مثلا تا ته زم د کوټه کې دننه زید شته کې نشته ته ما ته وای زما عدم علم دی زما عدم علم دی زما عدم علم دی ما ته پته نشته ما ته پته نو د دې سره وجود د زید منافی نه د کېدې شي خطا ته پته نه ایوی علم په عدم باندې یو علمي په چا باندې عدم باندې ته دننه لاړ شي او زید وګوري بیا راوځي ما ته چا نشته اوس د عدم علم دی که علم بالعدم دی اوس د عدم علم نه دی علم بلا اوس راشه وغیر الصدق او د عنده جنه صدق نه دی لانهم لم يعتقدوه ځکه دې کافرانو اعتقاد د صدق نه دی کړی دې کافرانو اعتقاد د چا نه دی کړی نو چې اعتقاد د صدق نه دی کړی نو صدق به څنګه راشي دې اعتقاد د چا نه دی کړی نو شارح وی که داسې ویلی وی چې د عنده جنه دا صدق نه دی لانهم ذکا دی خلقو اعتقدوا عدم صدقه اعتقدوا دا بڑیر خواہ عبارت وی دا بڑیر خواہ عبارت وی لانهم اعتقدوا عدم ذکا پا دی متن کے سوکتے عدم اعتقاد او عدم اعتقاد یعنی اعتقاد ندے شی دا دی سر بیا ممکنه دا چی صدق راشی او چې یو سړی اعتقاد د عدم وکي اعتقاد د چاو کی د عدم وکي اعتقاد د چاو کی د عدم وکي نو اوس سره صدق د سره راتللی نشي اوس ور سره صدق د سره راتللی چې عدم اعتقاد نو د صدق راتګ جایز دی او چې اعتقاد د عدم وشي نو بیا صدق راتلل ور سره ممکنه یاره تاسو پوه نه شئ
پشپشو شو کنه دې دې شوي وي او نو لکه عمل ده جبه خلاف دی کنه وي واحد قال اشاره او کنه نو دوه خبره وکړه کنه نو مقصد دار جدي مقصد دا چې من وجهن پوه شو من وجهن نه دا ان به جنہ دا صدق دی چې کذب دی کذب خو نه دی صدق هم نه دی ولی صدق نه دی لانهم لانهم لم يعتقدوا ذکر دی کافرانو څه شي نه دی کړی اعتقاد نه دی کړی نو صدق ذکر نه دی چې دی اعتقاد نه دی کړی نو عدم اعتقاد سره بیا هم صدق راتلی شي دا عدم اعتقاد دلیل د چا نه دی د عدم صدق کده سی ویلې نو بیا به ډیر اظهر وي چې دا صدق نه دی لانهم لم يعتقدوا كاعتقدوا عدم یو عدم اعتقادی لاغد سی لك عدم علم یوی اعتقاد دا عدم اعتقاد دا چا عدم اغد سی لك علم بالعدم لکه دانونا چلال شوی گوری نو دلتا که عدم اعتقاد پزی که اعتقاد دا عدم ویلے وینو بیا با سر دا صدق دا سر امکان نوی نو دا با دیر اخوی که دسی ویلے پوش می وغیر الصدق او دا صدق نده لانهم ذکر دی کافرانو اعتقاد نده کرده یعنی اید دی کافرانو اعتقاد دا صدق نده کرده نو چه اعتقاد دا صدق نکنو فلا یوریدون نو گورا مولانا دا لم یعتقدوه گورا دلیل دا عدم صدق نده خواه دا عدم اراده دا چا ده دی اراده نشی کوله پده مقام که دا صدق آغا چه آغا بعید دی مراحله دی عن اعتقادهم دلیل اعتقادنا ولو قال كذا سويله لانهم اعتقدوا عدم صدقه لكان اظهر بیا بدا ډیر اظهر وي څه مطلب یعنی بیا ور سره د صدق د سره امکان تصور نشو کېدل فمرادهم بس مراد د دې د حاصل د کلام د مصنف ذکر کوي مراد د دې په کېدل د خبر د حال جنت دا صدق هم نه دی او کذب هم نه دی وهم عقلا غرض په دې سره د پر سوال حاصل د سوال دار چې اے جاهزه ته دارو مدار د خپل مسلک هغه په خبرو د کافرو کوي په خبرو د چا باندې دا کافرانو ویلي چې افترا علی الله کذبا به نو کم سے کم ستا دارو مدار د مسلک هغه په خبرو د کافرانو دی نو هغه قول خدوی کی کنه مدعا خو کمزوري دلیل کمزوري دغه د پاره نو مدعام کمزوري دی وینا کافرانو ته په دوه حیثیت لري یو دا چې دا کافران دي بیا خو شیم نه دي زم حیثیت دار چې دا کافران دي ادا قول الالباب دي حواله سره او ارباب العقول لی په دې حواله سره عقلاء دي اهل اللسان دي عارف باللغت نو په دې په کلام باندې خو استدلال نیولې شي کني شي نیولې غنی خان مکمل دهری مزاج ولی په شعر شاعری کې دغه کلام سو پیش کولې شي کنه د لغت اثبات لپاره یعنی د لغت وضاحت لپاره پیش کېدلې شي کنه دلیل کې نیولې شي کنه ما ځان له خبرې مثال پتو یو سړی د عقیده سیندای په خپل زبانه دی او کم سے کم چې هغه اهل زبانی او اهل لسانی او عارف باللغت او دا کلام په استدلال کې پیش کړي شي لکه دلته خدا کافرانو دلته خدا څه شو دلته خو دلته دو چون کې نو دلته کې مثال په تور باندې سره نو ته سبق ته سوچته نه دا کار برا کولای شي او از بهر حال لاندې ګوره ها وهم عقلاء سره دا پرچاره زمونږ دي کې یو ځای وهم عقلاء په دې سره غرض د شارح د پرچاره د سوالدار چې ته د رومدار د خپل موقف د مدعا په چا سره کوي په خبره د کافرانو سره کافرانو ویل چې افترا علی الله کذبا به نو دا مدعا کمزور شو ځکه دلیل کې د قول د چا پیش کړه کافر نو دوی دي کافرانو کې څه هي شي تري یو دا چې کافرانو دي نو بیا خو اسم نه دي د مدار چې دی عارف باللغت دي ماهرین دي د لغت نو په دې اعتبار سره پکار دارا چې د دې په قول باندې څو نیولې شي ان شاء الله
وهم دي عقلاء دي اهل اللسان دي عارف باللغت دي نو فیجب واجب رعی یکون چی شری سن خبرونه ما ليس بصادق ولا كاذب چا دې نه صادق نه کاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم هذا دا اخبار حال الجنه بزعمهم الذي فزعم باندې د دې په ځان باندې د اخبار حال الجنه نه دا کذب دی او نه شي نو واسطه ثابته شوه دلته چې ما غا سوال کړو هغه دا چې تاسو یو ثابت کړه حالان کې د رسو واسطه قائل او صرف دومره چې ثابت کړه چې دا خبر منحصر په صدق او په کذب کې نه دی بس داغي قول اورغاړهونو د چا د نظام د جمهور قول ختم کړه مقصد بس وعلى هذا لا يتوجه ما قيل انه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق لانه لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم اراده الصدق فليتامل مولانا دلته کې امام خلخالی او سوال کړل نو اول نه د ځان له خبره جوړه کړل غلطه تشریح د ماتن کړي دا او چې بیا غلطه تشریح د ماتن وکړو نو بیا په سوالو مو کو بیا په سم کړي دي سوالم کړي هغه غلطه تشریح دار ماتن وی وغیر الصدق دا ام به جنه دا اخبار حال الجنه دا صدق نه دی ګوتو تونیسه لانهم لم يعتقدوه ځکه دې سن دی کړي اعتقاد نه دی کړي د صدق اعتقاد لري چا نه دی کړي نو د سوا د څه چل کړل چې دا عدم اعتقاد د عدم صدق د پاره دلیل ګرځول نه څنګه عدم اعتقاد د عدم صدق د پاره دلیل ګرځول نه ټیک شو بیا په سوال کړل وای نه ما دا دلیل چې عدم اعتقاد دی دلیل د عدم صدق یو ځکه مثلا عدم اعتقادی او بیا هم جایز ده چې شی راغلی عدم اعتقاد دی بیا دې څه راغلی صدق بیا هم دې سره عدم اعتقاد سره خو صدق سره جایز کنه صدق پر سره څه شی جایز نو دیوی دا سوال ختم شو ځکه د عدم اعتقاد د الله بدله د عدم اعتقاد د عدم صدق دلیل نه دی د عدم اعتقاد د عدم اراده د صدق دلیل دی څنګه عدم اعتقاد دا د عدم صدق نه د عدم اراده د صدق دلیل دی تګوره لانهم لم يعتقدوا صدقه فلا يريدون فلا نو دا عدم اعتقاد دا عدم صدق دلیل لکه دا عدم اعتقاد دا عدم اراده دا صدق دلیل دا عدم فلیتعمل وی سوچ پکې کو دلته کې فلیتعمل کی اشاره دا یو سوال تا او بیا دا هغه جواب تا سوال دار تو عدم اعتقاد دلیل دی د عدم اراده عدم اعتقاد دلیل لري چا د سری وی کنه یو منټ لانه لم يجعله دنه د ګرځول دلیل په عدم صدق بل على عدم اراده الصدق فليتامل سوچ پکې کاوه فليتامل کی اشاره د یو سوال ته هغه سوال دار چې زدام نه مانمه عدم اعتقاد د صدق لکه څنګه چې دلیل د عدم صدق نه دی نو دا سی دلیل د عدم اراده د صدق هم نه دی عدم څه عدم اعتقاد د علت د عدم اراده د صدق نه دی ځکه چې کوم سړی شاکی شکون کې متردد او شکی الته اعتقادي الته عدم اعتقادي واخو دلیل د عدم اراده نه دی کنه کې دی شي اراده کړي کنه شک هم شک کی پکې راغلی کنه نو اراده خو راغله کنه یو سړی دی شک د صدق کړي نو اعتقاد خو نشته کنه توای چې عدم اعتقاد دا دلیل دی د عدم اراده د صدق
کم ځای کې چې اعتقاد نه نو هلته به اراده نه موږ شک کوونکي سړي اعتقاد نشته او اراده شته راځي پوره شو تا ته ګناه نشته دې ضرورت خبرې زه شروع کوم فلیتعمل کی اشاره ده یو سوال اوسه پورې تاسو پوه شئ کنه خالص چې ویلو چې عدم اعتقاد د عدم صدق دلیل نه دی نو دی وینا د عدم اعتقاد د عدم صدق نه د عدم ارادي د صدق کوم ځای کې چې عدم اعتقادي یعنی اعتقاد نه نو التبا ارادم د صدق نه التبا نو معترض وینا ما دا خبره چې عدم اعتقاد علت د عدم ارادي لکه څنګه چې عدم اعتقاد علت د عدم صدق نشي کېده نو دغه شانتي عدم اعتقاد علت د عدم ارادي نشي کېده چې کوم ځای کې اعتقاد نه نو اراده به نه چې کوم ځای کې شاک نه شک کوون کې کسالته اعتقادي نو الته عدم اعتقادي خو الته کساس فکر عدم ارادي کې اراده نو عدم اعتقاد چې څنګه د عدم صدق دلیل نشي کېده نو اي شارحه د عدم اعتقاد لم يعتقدوه دا د عدم ارادي دلیل نشي کېده یو ځکه به عدم صدق یو ځکه به څه شي نه عدم اعتقادي خو انت کې به عدم د ارادي د صدق نه عدم اراده بني اراده به لکه په صورت د چا کې د شک نو فلیتعمل کې دغه اشاره دغه سوال ته او دغه چاته دغه سوال ته پکې اشاره ده لیکن د دې سوال نه جواب هم کې دی هغه جواب د دې دار چې دی نفي د اعتقاد د صدق په اعتبار د ذات سره او په اعتبار د امکان د سره دی او شک کون کې خو معتقد دی کنه د امکان د شی مشکوکه هغه خو څه شی دی کنه معتقد دی د امکان د هغه شی چې په کوم شي کې شک د غیر چا نو د جواب خلاصه داره چې دی اعتقاد یعنی دلته کې نفي د اعتقاد د صدق راغله نفي د اعتقاد د چا من حيث ذاته و امکانه من حيث ندلته عدم صدق چې په عدم اعتقاد چې په اعتبار د ذات او په اعتبار د چا سره واخلې امکان سره واخلې نو دی بیا د عدم ارادي د پارسي شي هغه دلیل دی د عدم ارادي د پاره او کم سړی چې شک کوون کې دی کنه نالته خو امکان شته کنه الته خو څه شي شته امکان خوشته کنه الته خو څه شته یو ځل دا سوال جواب به بیا نه مات کم اگر که ضرورت او ته دومره نه خو بس بهر موږ ته اصلاح چول خالص څه ویلو وی ته وای چې دا صدق نه دی لانهم لم يعتقدوه ځکه دې څه نه دی کړی اعتقاد نو وی عدم اعتقاد خدا عدم صدق دلیل نه کیږي کنه نو موږ جواب ورکړ چې دا عدم اعتقاد د عدم اراده د صدق دلته کې عدم اراده ده په دې باندې بیا سوال شو چې عدم اعتقاد خو دلیل د عدم اراده نه کیږي زبر توخه ما چې شاک متردد کس عدم اعتقادي بیا الته کې عدم اراده نه بلکې الته کې اراده یعنی اراده خو بیا مراد شي نو د دینه موږ جواب ورکو چې عدم اعتقاد په اعتبار د ذات سره په اعتبار د امکان سره یقینا هغه بیا مستلزم کیږي عدم چاله را اراده لرا بس خبره ورد هذا الاستدلال خدا استدلال رد شعر خدا موږ په اساس کې رد کړو تاسو معلومي کنه هغه څنګه ام به جنت صدق دی کې کذب دی کذب دی دا ام به جنت صدق دی کې کذب دی کذب دی کذب دی کنه ولې کذب په څو قسمه دی یو ته وای افترا چې د قصد ویلي ایو دای چې عدم قصد نو دا قسم د کذب نه دی خدا ته تاسخکاری چې ام به جنت د افترا علی الله کذبا ام به جنت تاسخکاری چې دا قسم دی د کذب دا مطلق کذب قسم نه دی دا هغه کذب قسم دی چې کومه
عن عمدینی نو ام به جنہ کے غیر عمد تا اشارہ شوا افترا علی اللہ کذبن کی کذب عن عمدن تا شوا اشارہ شوا نو دا واسطہ ثابت شوا کدا ام به جنہ پا کذب کی داخل شوا شاباش ورد هذا الاستدلال بأن المعنى معنى دارا اے معنى دا ام به جنہ ام لم یفتر یای افترا ندا کری نو تعبیر شو عنه دا عدم افترانا بالجن يعني باخبار حالنا جنة لان نقول معناه دا شو افترا تللی دی علی الله پا تعالی بانی کاذبا دارو ام به جنة یا خود تللی عمدن دروغ ویلنی یا عمدن ام به جنة دروغ ویلی خلا عن عمد لا عن عمد لان المجنون لا افتراء له ذکر مجنون سڑے او لیوانه سڑے خلا افتراء له دا غد پارا سنئی سا افتراء دا غد پارا ولی ذکر افتراء لانه الكذب ذکر افتراء خود دروغو تو عن عمد اولا عمد للمجنون دا مجنون دا پارا عمد بہر حال فالثانی دا اخبار حال جنہ دا اخبار حال الجنہ وی دا لیس قسیما للکذب دا ندے قسیم دا پارا دا غا کذب دا غا دروغو مطلقاً دا پارا دا مطلق دروغو زد نرے ہیں حتی چیتوی دارا مطلق دروغو زد دے نو زد شیخ و عین شینین و ام بهی جنہ کذبم نشو او صدقم ندے نو واسطہ شوا نا بلکې دې ضد لما د هغه دروغو چې هغه اخسی منه د دې دروغونه د مطلق دروغو چې کم خاص قسم دی د هغه ضد دی هغه د مطلق دروغو خاص قسم کم دی عامل افتراء چې کم افتراء دی د هغه ضد دی چې کم افتراء دی د عبارت نه لګیت کنه تاسو تلان دی وو فالثاني دا اخبار حال الجنة فالثاني دا اخبار حال ليس قسيما دي زد نره دا كذب دا پارا مطلقا بلکه دي زد لما دا اغا دروغو هو چه اغا دروغ اخسی منه دا كذبنا اغا خاص دروغ کم دی افتراء چه سنی نو ام به جنہ دا مطلق دروغ زد دے کدا خاص دروغ او خاص دروغ کم دی فیکون شو هذا دا حسر دا خبر کاذب بزعمهم دا دی پزام پسو نوعینو کی یو کذب عن عمد افترا کی تا اشارہ دا یو کذب لا عن عمد جی ام به جنہ کی ورطا اشارہ دا وصل اللہ تبارک